بل د لمانځه لپاره شرط دغه ده چې کوم امام کوم لمونځ ادا کوي مقتدی به هغه لمونځ ادا کوي. په دې کې د موږ د بار وال مسافر خاص کر د سعودي وال مسافر ډېره غلطي کوي. سعودي کې خو عرب دغه سدي چې 3 4 5 لمونځونه په یو وار باندې وکي بس اته رواني. د موږ د احناف په نسبت باندې په یو وخت کې یو لمونځ جایز ده بس. قضایي لمونځ کولای شي لیکن دوه لمونځونه په یو وخت کې جمع کول د حرام او ناجایز دي. اغل تبازي خلق عرب د ماسپښین لمونځ ته مختصي او بیا د مازیګر لمانځه په دغه مسله باندې دوباره ادا کوي او د ماسپښین یا د مازیګر په وخت کې ادا کوي. یو مسافر حنفي مسلک وال سړی په یغه پسې ودرېږي او د ماسپښین لمونځ پسې کوي او هلته امام د مازیګر د 4 رکعاتو نیت تړلی ده نو دغه لمونځ متحد نسل لمونځونه جلا جلا سو یو د مازیګر لمونځ ادا کوي امام د مازیګر لمونځ ادا کوي مقتدی د ماسپښین لمونځ ادا کوي نو دغه جمع په امام پسې صحیح نسوله ځکه د امام او د مقتدی لمونځ جلا جلا ده.